بسم الله الرحمن الرحیم. نن عقایدو کې د عقایدو اقسام او درجات. د عقایدو څلور درجې دي او اصل کې درې درجې. دا د عقایدو دی او څلورمه درجه د نظریاتو ده. عقیده یکرو خو ان شاء الله مخکې به د عقیده او د ایمان تعریف راځي، هي کې به خبره واضحه شي. او نظریات چې کم سے کم دوه خپاغي کیوي، دوه طرفونه کم از کم پاغي کیوي، مړی اوري نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج شوی وغته، معراج کې د الله دیدار شوی ده کنه ده شوی، نو دا نظریه ده. بهرحال ټول څلور درجې دي، درې پکې د عقاید دي. اول درجه د عقاید هغه ته امهات العقاید ویل کېږي، بنیادی عقیده، اصولی عقیده. دویمه هغه ضروری عقاید دي، او دریم د ضروری عقایدونو کم درجه عقیده، او څلورم به نظریات دي. نو اوله درجه حضرت مفتی صاحب لیکي چې د عقایدو اول قسم اوله درجه هغه ده چې هغه بنیادی او اصولی عقاید پای کې شامل دي. هغه ته امهات العقاید هم وایي. تعریف مفتی صاحب کړه چې دا هغه عقاید دي چې دا غي ثبوت هم یقیني وي، یعنی یقیني ذریعو سره موږ تر رسیدلی وي، او بیا د هغه معنی دومره واضح او صفاوي چې پاره کې د هیڅ قسمه ابهام او تعویل گنجائش نه وي. مفتی صاحب لګي یعنی دا هغه عقیده دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، یعنی قران او حدیث نه قطعی او یقیني تور باندې ثابت وي، چې داغه په ثبوت کې شک او شبهه نه وي، او معنی دومره واضح وي او دومره صفاوي چې پاره کې د تعویل گنجائش نه وي، او په هر دور کې هغه ته دومره عام شهرت او تواتر حاصل وي چې دین سره معمولی وابستګي ساتون کې قسم پاغه کې د گمراهۍ شکار کیږي نه، هغه دغه نه واقف وي، با خبره وي. دې ته امهات العقاید ویل کېږي. د درې عقیدې دي. امهات د جمع ده، ویل کېږي مور ته، چونکه نور عقاید ټول د دې درې عقیدو نه وځي، لہذا دا د نور عقیدې د دې بچی دي، او د درې عقیدې د عقاید مین دي. او اصل کې د عقیدو مور چې کوم نه هغه توحید ده، منبع او سرچشمه د عقیدو هغه توحید، الله تعالی یو منل دي. ځکه چې نور هر شی د نه پیدا کیږي، ما سي الله ټول مخلوق دي. نو درې خودمنګ د اسانه او سہولت د لپاره العقاید نه دراوړي، امهات العقاید راوړي دي چې را اسانه مشو سړی ته بیا هغه په یادولو کې او په یاد ساتلو کې اساني وي. کني اوله درجه او دویمه درجه ضروری عقاید او اصولی عقاید دا یو شی دي، تعریف یو دی، حکم یو دی، خو اسانه او سہولت د لپاره تقسیم کړي دي. نو اوله درجه هغه امهات العقاید ده. دا عقاید مین دي، درې دي. توحید باندې ایمان راوړل، الله تعالی هغه ذات، صفات، اختیارات او په حقوقو کې یکتا یو منل، هغه سره هیڅ طریقې سره شریک ول نه. ان شاء الله تفصیل برازي مخکې. دویم رسالت باندې ایمان، نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه پر رسالت باندې ایمان راوړل. او دریم عقیده هغه په آخرت باندې ایمان راوړل. دا نور عقیده چونکې دین اوزی په دې وجه دي ته امهات العقاید وایي. لکه مثلا نور پیغمبرانو باندې ایمان راوړل، کتابونو باندې ایمان راوړل، دا په توحید کې دي. فرشتو باندې ایمان راوړل، جنت جهنم دا ټول څه دي؟ الله پیدا کړی دي. او ختم نبوت باندې ایمان راوړل، قران باندې ایمان راوړل، یا نور رسولانو باندې پر رسالت کې مرضی داغه نه راوځي. دغه رنګ د آخرت تفصيلات چي دي، شفاعت ده، چې شو د مرګ نه پس بیا دوباره ژوند کېدل دي، عذاب قبر، انعامات قبر او ټول تعلق د آخرت سره ده. نو چون کې دا د آخرت دغه عقیده نه راوتلې دي، په دې وجه باندې د درې عقیدو تسویل کېږي، امهات العقاید ویل کېږي. دویم هغه ته ضرورت دین یا ضروری عقاید ویل کېږي. تعریف یې مغله چې مخکې تیر شو چې خو قطعی او یقیني تور باندې دا راغلی وي، چې شو تواتر سره شهرت سره راغلی، او بل الفاظ چې کوم نه هغه انتهایی واضح وي. چې کوم تعریف تیر شو د دوه تعریف دی. دی دویمه درجه کې کم عقاید دي. د الله تعالی په کتاب قران مجید باندې ایمان راوړل، فرشتو باندې ایمان راوړل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمخ کې څومره انبیاء کرام راغلي دغه په نبوت باندې ایمان راوړل، ختم نبوت میاد کنه ختم نبوت باندې ایمان راوړل. دغه رنګي
څومره فرایض دي دغه فرضیت باندې ایمان او یقین ساتل. منځ فرض ده، جهاد فرض ده، روزه فرض ده، حج فرض ده وغیرہ. څومره فرایض چي دي او دغه فرضیت قطعی او یقیني دی په هغه باندې اتفاق دی د امت. نو دغه فرضیت منل او دغه رنګي دین کې څومره حرام سيزونه دي لکه سود دی، شراب دی، زنا دی وغیرہ، څومره دی هغه ټولو دغه حرمت باندې ایمان او یقین ساتل. جنت او دوزخ منل او حساب کتاب د پر الله تعالی ته پیش کېدل په حشر کې، دا په دې دویمه هغه کې شامل دي. حضرت مفتی صاحب لیکلي دي فرمای د دې ټولو خبرو د دواړو درجو د اولو اصولي عقاید، بنیادی عقاید، امهات العقاید او د غرنګ دویم درجه ضروري عقاید، ضرورت دین. د دې دواړو حکم دانه چې په دې کې د یوې خبره انکار کولو نام سره مؤمن نشي پاتې کېده، کافر کیږي. د ټولو انکارو کې کافر دی او کله یو انکارو کې کافر دی او که ډایرک انکار کوي کافر دی او که څوک په کې تعویل کوي بیا هم کافر دی. درې مدرجه داغه سم مستقل نوم په شریعت کې نه دی راغلی. علما کرام فرمایي چې د ضرورت دین نه کم درجه عقاید. نو مفتی صاحب لیکي دریم قسم یا درېمه درجه د هغه عقاید ده چې هغه د ضروري عقاید نه کم درجه عقاید دي چې داغه ثبوت په خوده او هغه قابل اطمینان هم دي، لیکن داغه معنی دومره واضح نه دي لکه څنګه چې اوله یا دویمه درجه ولدي. د دینه پس د احتمال یا د تعویل گنجائش هغه ختمي کې نه هغه پکې وي. په دې درېمه درجه کې عذاب قبر ده، انعامات قبر او د آخرت بعض تفصيلات په دې کې دي، شفاعت وغیرہ. دغه رنګ د قیامت نمخ کې دجال برازي او د قیامت علامات وغیرہ هغه په دې درېمه درجه کې دي. د دې درېمه درجه عقاید د منکر کافر نه وي، البته گمراه وي. دا اول درجو منکر کافر دی او د درېمه درجه د عقاید منکر کوڅوک دجال نه مني هغه کافر نه دی، کوڅوک شفاعت نه مني کافر نه دی، کوڅوک عذاب قبر نه مني هغه کافر نه دی، هغه گمراه دی. البته په دې کې به تفصیل او درجات دي. د ټولو نه لوی درجه هغه د عذاب قبر، انعامات قبر دا په دې درېمه درجه کې. حضرت مفتی سے فرمایلی وی چې کومه عقیده څومره اهمیت سره د دې درېمه درجه والا څومره اهمیت سره په شریعت کې راغلي دا هغه مرداغي انکار لویه گمراهی ده. لکه عذاب قبر، انعامات قبر باره کې دومره آیاتونه او دومره احادیث راغلي دي او د عذاب قبر د پناه متعلق د پیغمبر علی السلام چې کوم دنو داغه خپل به پناه غوښتل امت ته تعلیم ورکړي. نو دغه احادیث او آیات چې راجمع کو دغه نه لوی کتاب جوړیږي، بلکې صرف مفتی صاحب لیکلي د احادیث او ذخیره یو لوی کتاب جوړې دي. نو دا ډیر زیات اهمیت سره راغلي. لہذا د عذاب قبر، انعامات قبر انکار کول معمولی گمراهی نه، دا ډیر لوی گمراهی ده. علما کرام فرمایي دا دومره لوی گمراهی ده چې د دې هغه خاخونه دا د کفر سرحدات ته رسیږي. الله دا خطر ده چې سړی د دې په انکار سره کافر شوی نه وي. او شریعت موږ ته وایي چې کافر به وته نه وایي، کفر ته نږدې رسیدا د عذاب قبر، انعامات قبر دغه هغه گمراهی. څلورمه درجه ده د نظریاتو ده، اختلافي مسائل ده. اختلافي مسائل نظریات څه ته ویل کیږي؟ دینه مراد هغه اختلافي مسائل دي چې هغه د خیر القرون نه پاغي کې اختلاف را روان دي. د صحابه کرامو دور نه، تابعین، تبع تابعین د دور نه پای کې اختلاف را روان دي. نو دا مسله داسې مسله چې صحابه کرامو دور نه پکې اختلاف دی، هغه په امت کې اختلافي مسله غني او پاغي کې چونکه دوړ طرفونو ته صحابه کرام دي، تابعین، تبع تابعین دي، لہذا یو طرف والا کسان هغه به اختیاروي، هغه پسې بزي، او دویم طرف ته هغه ته غلط نسبت نه کوي. ذهن کې بداوي چې دا ما چې کومه هغه الله ر اختیار کړی دا دی باندې ما زړه مطمئن دی، خو کې دې شي دینه علاوه هغه بل لار چې دا بل طرف هغه زیات حق وي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق معراج وته شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام نه بیت المقدس ته لاړو، به داغه نه اسمانونو ته ورشته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د الله دیدار کړه کنه ده کړه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمای چې څوک وایي چې انا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله زیارت کړه ده، دا دومره لوی خبره کوي چې دینه زما غونې ځکشي.
وختره باندې و درې داسې نیک دي دومره لوی خبره کوي هغه انکار کوي او با صحابه کرام فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د الله دیدار په خپل جسمانی سترګو باندې کړی دی او دوالاری دی مونږ ته دوړ طرفونو ته صحابه کرام یو طرف ته زمونږه مور مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کاغه باندې چازره دغه طرف ته مطمئن وین هغه تاغه مبارک هغه دی دا وی چیرې دیدار نه دی شوی خو ذهن کې بداوي چیرې دا کم خلک وی چې دیدار شوی دی کله چې دغه زیات په حق باندې او کله چازره دی طرف ته مطمئن کیږي چیرې باقی نور صحابه کرام وی چیرې د الله دیدار شوی دی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هستی او بیا دومره لوی تنظیم وشو بیا بر اسمانونو ته ورسې او بیا الله دې ځان په پرده کې ساتي نو دام ذهن وای چیرې نه دیدار بشوي نو کچا دی باندې زړه مطمئن وي دا طرف ته مبارک لیکن دویم طرف والو طرف ته غلط نسبت نه کوي او خپل هم داسې رویه نه اختیاري چې د گمراهۍ شکار شي د توهین شکار شي د پیغمبر اعظم توهین صحابه کرامو توهین دایمو توهین داغه شکار نشي او چې کم مرګري دي کې د سره متفق وي هغه به هم صحیح چلوي چې هغه هم د گمراهۍ او د توهین شکار نشي الله تعالی دې موږ ته صحیح ایمان را نصیب کړي